زما نوم نزار احمد دی. زمونږ مشر ورور اصغر علي په شارجه کې قتل کړی شوی ډېر زیات په بېدردۍ سره، او بیا د کچرې د بدویې ډرمونو ته یې اچولی و. زمونږ د شارجې پولیسو دا وینا مونږ ته کړې وه چې دا ستاسو د ترور زوی فضل خالق ستاسو دا ورور وژلی دی او ډېر زیات ظلم یې ورسره کړی دی، او د ده سره تقریبا 2 لکه ریال د ده سره و، او د هغې په وجه باندې دا وژلی و. په دوبۍ کې وم، نو ما خپل ځان په دغه ټایم کې په فجیره کې ډیوټي کوله، او زه راغلم او بیا چې د کوره په ما پسې ټلیفون وشو چې یاره دقسې د ورور د موبایل نمبر بند دی. زه راغلم د دوبۍ ته او د دوی کمرې ته لاړم، بلکې د دغه ترور زوی سره مې هم پکې ملاقات وشو. د ټولو کمرې والا او دوی ټولې وی چې موږ ته نه یو خبر. بیا د هغې نه پس موږ د ده معلومات کول د یو نه د بل نه تر دې پورې چې لکه هر قسم له واسطه باندې موږ خپل کوشش کوو. بیا په اخره کې یو سیړی والا راته دا خبره وکړه چې ستاسو داسې کار وکړئ چې موږ ته یو لاش میلاو شوی دی د کچرې د ډرمونو نه، او تاسو د ده کپړې راوړئ، او لکه د ده څوک د یعنې لکه یا ورور یا لکه زوی داسې څوک د ده دلته کې هغه ورسره راولئ. نو د هغې نه پس موږ د دوی اصغر کمرې ته لاړلو. زموږ د دې ترور د زوی او د اصغر په یوه کمره کې اوسېده. د دوی کمرې ته لاړو او د هغې نه هم د اصغر کپړې راواغستې، او زه ورسره په خپله لاړم. زه یې ورور یم، د اصغر علي زه ورور یم. زه ورسره په خپله لاړم. د هغې نه لکه د شارجې پولیس چې کوم وو، هغو زما سلایبه واغسته، ډي ان اے ټسټ یې وکړو، او دغه کپړو په مدد سره هغو دغه د لاش اندازه ولګوله چې دا 4 ورځې دا ټول کسان چې وو دا په هغه کې بند وو، په جیل کې بند وو. د هغې نه پس یې دا نور ټول لا پرېښوده، او دا فضل خالق چې وو دا یې پاتې کړو. هغه په خپل هغه باندې نیولی انویسټیګیشن کې هغه نیولی دی، وایي چې دا قتل چې دی دا د فضل خالق کړی. مطالبه ده د شارجې پولیسو نه چې موږ ته انصاف میلاو شي او دې کړی شي، او چې کوم د ده 2 لکه درهم دنه اخیستی شوي وو نو هغه واپس میلاو شي، ولې چې د ده واړه بچي دي دلته کې